ولنا تحقیقا شارح وی مونگ لرا پا اثبات تخپل دعوی کے تحقیقی دلیل هم شتا. سشتا طالبا لاندې اور پسې وګورئ. و الزامن او مونگ لرا پا اثبات تخپل دعوی کے الزامی دلیل هم شتا دی. دا کما دعوه چې منګه کې خودله چې حقائق الاشیاء ثابتتن والعلم بها متحققنا، نو په دغه دعوه تحقیقی دلیل هم لرو او په دې دعوه باندې الزامی دلیل هم لرو. طالب پاتې شو دا خبره چې هر کله موږ په دغه دعوه باندې دلیل لرو هم تحقیقی او هم الزامی، نو تاسو یو ځل دا وپېژنئ چې دلیل چاته وایي، بیا دا وپېژنئ چې تحقیقی دلیل چاته ویل کېږي او الزامی دلیل چاته ویل کېږي. په دې ځای مازه خلاصېږي. بیا طالبانو دلیل تحقیقی دی ته وایي. دا دلیل نه دی. دلیل چې دی دا جوړیږي د مقدماتو نه. د چا نه جوړیږي؟ د مقدماتو نه جوړیږي. او دغی دلیل تا منطقیان حجت وی او قیاس ورته وی. او قیاس او حجت چه ده نو دام جوڑی گی ده چانه ده قضایاونه، یعنی قیاس حجت دلیل شیو ده. که دلیل ده دی کم قضایا دی و که حجت ده دی کم قضایا دی او طالبه که قیاس ده نو دی کم سشه دی قضایا دی. چه هر کل دلیل ده قضایاونه جوڑی گی اوس دقی قضایا او تدوی مقدمات د قیاس وی او یا ورته مقدمات د دلیل وی. کوم مقدمات چې قیاس کی ذکر دي ته څه وی؟ مقدمات د دلیل ورته وی یا ورته مقدمات د قیاس وی. نو خبره ته وکړئ. هر کله چې قیاس جوړیږي د قضایاونه، نو دغه قیاس دو قسمه دی. یو تدوی قیاس اقترانی وی او دویم تدوی قیاس استثنائی وی. قیاس اقترانی او قیاس دا د غیزی خبری دی چې صرف ستاسو دی دلیل طرف ته ذهن متوجه شي. قیاس اقترانی دا د قضایا او حملیو نه جوړیږي. یو قضیه پکې څه شی وي، یو قضیه حملیه پکې صغرا وي او بل قضیه حملیه پکې کبرا وي او د دې په منځ کې مکرر حد اوسط وي. او قیاس چې نتیجه ورکی طالبه نو 50 سره الا په اسقاط د حد اوسط سره حد اوسط وي او غرزوي، نو بس قیاس څه شي منتج شي بل نتیجه ورکی. قیاس استثنائی طالبانو دا مثال سرګند دی. عام مشهور مثال تاسو العالم حادث دعوه لانه متغیر صغرا وكل متغیر حادث كبرى. نتیجه لاست درغله فالعالم حادث دا نتیجه لانه متغیر صغرا دی و قضیه حملیه ده. وكل متغیر حادث دویمه قضیه حملیه ده. او مقتل په دې دوانو قضیو کې مکرر متغیرون دا حد اوسط دا مساقط کا او مو غرزو. نتیجه لاست درغله چې فالعالم حادث. نو قیاس کې بیا تاسو د منطق کتابونو کې دا حد څه شی دی؟ شکل اول دی او د شکل اول د پاره څه شی دی؟ الا شرایط تی بنیادی شرط شکل اول د پاره ایجاب د صغرا دی او کلیت د کبرا دی. صغرا به پکې موجبه وي او کبرا به کلیه وي. صغرا به څه وي او کبرا به څه وي؟ قیاس استثنائی طالب دا جوړیږي د چانا په قیاس استثنائی دا جوړیږي د مقدم او تالی نه او پدې کې استثناء کیږي. طالب څه پکې کیږي؟ یعنی مقدم او تالی پکې وي نو پدې کې استثناء وي. هر قیاس کې چې استثناء وا تاسو پوښی چې دا کوم قیاس ته طالب قیاس استثنائی دی. پدې قیاس استثنائی کې دو قضیې وي. یوې قضیه تدوی وضعیه وي او دویمه قضیه تدوی رفعیه وي. قضیه وضعیه او قضیه الا رفعیه او دې کې نتیجه په استثناء سره وینو. دا ځل ګران دې ته متوجه شي. پدې کې نتیجه په چا سره وي؟ نو کچیر ته استثناء د عین مقدم نوی نو نتیجه به عین تالی وي. استثناء د چا نوی نتیجه به څه وي؟ عین تالی. مثال کې کوم او که استثناء د نقیض د مقدم نوی نو نتیجه نقیض د مقدم ناراضي.
که استثناء د عین تالی نه وا الا نتیجه عین تالی، او که استثناء د نقیض د مقدم نه وا نو نتیجه نقیض د چا نه راځي، او که استثناء د عین تالی نه وا نو نتیجه عین تالی نه راځي. څه شي نه راځي طالبا؟ عین تالی نه راځي. بلې ته وګورئ، او که استثناء د نقیض د تالی نه وا نو نتیجه نقیض د تالی راځي. که استثناء د نقیض د چا نه وا د مقدم نه وا نو نتیجه نقیض د مقدمه، او که استثناء د نقیض د تالی نه وا نو نتیجه به څه شي راځي؟ نقیض د تالی راځي. دا څو مثالونه موږ تاسو ته د پاره وایو. اوس چې هر کلم دا قانون ځان سره زده چې قیاس دو قسمه دی، یو قیاس اقترانی دی، بل قیاس اقترانی جوړ د قضایه او حملیه او نوی، یوې ته پکې صغرا وي، بلې ته پکې کبرا وي، یا مکرر ته پکې حد اوسط وي. قیاس استثنایی جوړ د مقدم او تالی نوی، او پدې کې به دوه قضیې وي، یوې ته رفعیه وي او بلې ته وضعیه ویل کېږي. او قانون مون پکې زده کا. نو اوس راشي دلیل تحقیقی چاته وي؟ دلیل تحقیقی دی ته وي کوم مقدمات چې په دلیل کې وي، لکه مثلا صغرا او کبرا یا مقدم او تالی، نو کدا مقدمات ثابته وي او مطابق وي د نفس الامر سره او د واقع سره، دقیق دلیل ته دلیل تحقیقی ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ دلیل تحقیقی کم دلیل ته وایي چې د کم دلیل مقدمات یقینی او نفس الامری وي. لم تعبیرو کې اخلاص. دلیل تحقیقی هغه دی چې مقدمات څه شي وي؟ یقینی، او څه وي طالبه؟ نفس الامری وي، یعنی مطابق د نفس الامر سره وي او دغه سره مطابق وي. دې ته دلیل تحقیقی وایي. کله چې مستدل را لګي او د خپل دعوی د پاره استدلال کوي او په دلیل کې کوم دلیل لوري تحقیقی، نو په دې کې غرض د مستدل سوي، نو طالبه غرض د مستدل پکې یو اثبات ته مدعا وي او دویم پکې الزام علی الخصم وي. خپل دعوام ثابتوي او په خصم باندې هم پکې الزام کوي. او دا خبره دوی ولی کوي؟ و قانون دا دی چې د کم قیاس یا د کم دلیل مقدمات نفس الامری واقعي وي، نو واقعیت د مقدمات او د دلیل دا مستلزم دی واقعیت د چا لاره؟ د نتیجې لاره. چې د کم دلیل مقدمات یقیني نو نتیجه به هم یقیني وي. نتیجه به هم څه شي وي؟ مثال ته وګورئ، العالم حادث، عالم حادث دی لانه متغیر. دا یو مقدمه ده. دا څه شی ده؟ مونږ چې او کتل نو لانه متغیر، عالم متغیر دی چې متوجی شولو، نو دا تغییر فی العالم دا اصل فرضی خبره ده او کنا واقعي نفس الامری ده. دا تغییر په عالم کې واقعي نفس الامری نه، تغییر تعریف په سلام کې ونه کا. یو شی اوریدل دی حالت نه چاته درې تعریفونه مرته وکړل، نو دیو حالت نه یو شی تل بل حالت ته تغییر ویل کېږي. نو چې مونږ وکتل په عالم کې تغییر نه راته، او په کوم شي کې چې تغییر راځي من حالت الى حالت، وكل متغیر حادث، دا کبرا او کبرام یقیني نفس الامری ده. هر متغیر حادث وي. دا خبره مخکاره ده. ولی منګ ویلی دي چې حادث چاته ویل کېږي؟ مسبوق بالعدم ته. او چې اومو کتل نو په داخ مسبوق بالعدم یو حالت نه بل حالت ته تغییر شوی، یو وخت نو بیا راغی، نو متغیرم حادث ده. نو کبرام یقیني شو، چې صغرا یقیني کبرا یقیني، نو یقینیت د چا د مقدمتین دا مستلزم د یقینیت ته نتیجه لرن، نتیجه به هم یقیني وي چې په العالم حادثونه. پوه شوي تاسو په دې باندې؟ دا څه شی شو طالب؟ دلیل تحقیقی. څه شی شو؟ دلیل تحقیقی. دویم دلیل الزامی دی. دلیل الزامی چاته ویل کېږي؟ دلیل الزامی دی ته وایي چې دا د داسې مقدماتونه جوړ وي چې دا مقدمات مسلم عند الخصم وي، خو صدق پکې نه دی ضرور. هلکه مقدمه ده خو خصم یې مني، دا ضروري نه ده چې مطابق د نفس الامر او د واقع سره ده وکړه. که مطابق د نفس الامر او د واقع سره ویو کنه وي، خو چې خصم یې مني او ته پیغه ته قناعت ورکوي شي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ دلیل الزامی. او مقصود پدې کې څه شی وي طالبه؟ الا پدې کې الزام کېږي په چا باندې؟ په خصم باندې. الزام کېږي په چا باندې؟ دا ضرور نه ده چې مقدمات یقیني او مطابق د نفس الامر سره دی وکنه دي. په دې باندې ان شاء الله پوښ وي. دلیل تحقیقی او الزامی مو پیژنده. راځي وس ولنا تحقیقا او زمون سره په دغه دعوه باندې دلیل تحقیقی هم شته، نه داسې دلیل لرو چې داغي مقدمات یقیني دي، نو نتیجه به یقیني وي. هغه تحقیقی دلیل کوم یو دی؟ ان نجزم بثبوت بعض الاشیاء بالعیان، یقینا من جزم کو په ثبوت د بعض اشیاء سره بالعیان بالضروره. بالضروره څه معنی؟
یعنی مونږ ته په قطعیت او یقین دی په ثبوت د بعض اشیاء باندې بداهتن. مونږ چې بعض اشیاء ته وګورو نو زمونږ په دې باندې یقین شته، خدا یقین او قطعیت چې مونږ په دې شیانو باندې لرو نو دا څه شی دی طالبه؟ بداهتن نه. څه شی دی؟ بداهت او بدیهی و نظری. خو تاسو ته مخکې ما ویلي و که نه، هغې تفصیل مې درته کړی و. نظری ما يتوقف حصوله على النظر والفکر، او نظر او فکر ترتیب د امور معلومو د پاره تحصیل د امر مجهول. او بیا مرته ویلو چې په نظری کې انتقالین تدریجیین وي، یو اول د مبادیو نه مقاصد ته، بیا د مقاصد نه مبادیو ته. او مثال مې درته ویلو انسان وغیرہ معلومول. نو کله چې خبره مو دا ذهن ته راغله نو مونږ ته یقینا علم دی، پس جزم دی ټینګار کو په ثبوت د بعض اشیاء باندې. مونږ ته قطعیت او یقین دی په ثبوت د بعض اشیاء باندې بداهتن. څه شی طالبه؟ بداهتن. مونږ ته دا خبره ثابته ده دا شی په سترګو ګورو چې دغه دی، شی په سترګو ګورو چې نو چې که په سترګو ګورو چې دغه دی موجود دی نو انکار به ترې نه څنګه وکړو؟ طالب ورته وګورئ. نو بعض راته ثابت دی بالعیان و بعضها بالبیان، او بعض راته ثابت دی بالبیان. بعض راته ثابت دی په چا سره؟ څوک راته په بیان سره ثابت دی، او څوک راته په چا سره ثابت دی؟ په عیان سره. دلته اعتراض دی. اعتراض دا دی څه معنا؟ یعنی زمونږ یقین په ثبوت د بعض اشیاء باندې بداهتن هم شته، او ثبوت د بعض اشیاء مونږ ته ثابت دی په نظر او په فکر سره هم. بالبیان دا معنا. بداهتن دا معنا چې دا بعض اشیاء مونږ ته ثابت بداهتن دی بالضروره بداهتن، او بعض اشیاء په وجود باندې مونږ قطعیت او یقین لرو، او دا یقین او قطعیت چې په وجود د بعض اشیاء باندې لرو دغه قطعیت او یقین مونږ ته ثابت دی په اعتبار د نظر او د فکر سره. یعنی استدلال کوو نو د استدلال نه بعد مو یقین راځي. او بعض راته ثابت دی بداهتن دا معنی استدلال ته ضرورت نشته. خو ګورو چې دغه شی شته. پوه شئ تاسو په دې باندې یوې نقطې ته سوچ وکړئ طالبه. هغه دا ده دلته مراد د ضرورت نه بداهت دی، نو دا د بالعیان سره لګیږي. پاسې هلته تاسو نقطې ته وګورئ چې د ضرورت نه مراد دلته دوی وایي څه شی دی؟ بداهت دی. څه شی دی طالبه؟ ولنا تحقیقا انا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الاشیاء بالعیان. نو چې د ضرورت نه د بداهت مراد کا څه دی؟ مراد کا نو دا بیا د بالعیان سره معترض وی لګیږي، خو د بالبیان سره نه لګیږي، ځکه بیان دلیل ته وی، او کوم علم چې حاصل په دلیل سره شي هغه بدیهی نه وي بلکې څه شی وي؟ نظری وي. څه شی وي طالبه؟ نو عیان سره لګیږي خو بیان سره لګیږي ضرورت او بداهت. نو چې تو سره لګیږي طالب یو طرف ته د ضرورت سره عیان راوړي او بل طرف ته بیان راوړي، نو دا تقسیم شی دی الی نفسه. عیان سره چې ولګي او بیان سره چې لګي نو دا تقسیم د شی دی چاته؟ الى غیره. یا داسې تعبیر وکړه دا تقسیم د شی دی بدیهی او نظری ته، او یو شی بدیهی او نظری ته چې دی نو تاسو جواب وکړئ چې مراد د جزم نه ادراک دی، او مراد د ضروری نه هغه نه دی چې مقابل د نظری دی. هلته نجزمو راغلی دی که نه؟ ولنا زمونږ دپاره تحقیقي دلیل دا دی چې انا نجزمو مونږ ادراک کوو بالضروره. نو د ضرورت نه هغه ضرورت او بداهت نه دی مراد چې کوم مقابل د چا دی؟ د نظری دی. مقابل د چا دی؟ نظری دی. نو داسې تعبیر به وکوي انا نجزمو یقینا مونږ ادراک کوو بالضروره په طریقې د قطعیت سره. مونږ ادراک کوو قطعا، مونږ ادراک کوو. نو دا ادراک قطعی که په ضمن د بداهت کیو، او که دغه ادراک قطعی دا په ضمن د چا کیو؟ د بیان کیو. یعنی که دا قطعیت د بیان د وجه نه راغلیو، او کدا قطعیت د چا د وجه نه راغلی او د بداهت د وجه نه راغلی. ستا اعتراض به هغه صورت کې وارد وای چې دلته موږ به ضرورت ذکر کړی او مراد مو د ضرورت نه څه شی وای؟ هغه چې په مقابل د نظری کې نو بیا ټیک دا البیان د عیان پسې وروستو راوړل صحیح نه وه، خو لیکن مراد مو د ضرورت نه دلته قطعیت دی او د نجزمونه مو مراد څه شی دی؟ ادراک دی. وشوه نو چې کله مو دا خبر ذهن کې کېناستله نو خلاصه دا راووتله چې ادراک دوه قسمه دی، ادراک وهمي او دویم ادراک یقیني او قطعي. او دلته زمونږ د ادراک نه مطلق ادراک نه دی بلکې څه شی دی؟ اله په معنا د چا سره دی؟ د ادراک قطعي سره، نه ادراک وهمي. یعنی مونږ چې دا ادراک کو نو دا ادراک مو په طریقې د قطعیت سره دی، په طریقې د وهم سره. و الزامن او مونږ لره چې د پدغي دلیل باندې الزامي دلیل هم شته دی. عبارت تاسو یو ځل وګورئ، الزامي دلیل لره هم شته.
اغا دا دے انه ان لم يتحقق نفي الاشیاء فقد ثبت وان تحقق فالنفي حقيقة من الحقائق لكونه نوعا من الحكم فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الاطلاق. تاسو دی کلماتو توزل راشی طالبا دا انه ان لم يتحقق راغلی دلتا دا تحقق راغلی دے تحقق او دا يتحقق دا تحقق نه دی او تحقق په دو معناګانو راځي. یو تحقق راځي په خپل معنا سره خپل معنی وجود دی نو تحقق خپل معنا څه شي ده او تاسو ته سلم شریف کې تیر شو چې وجود دوه قسمه دی وجود ذهني دی او بل وجود کله یو شی موجودی په ظرف ذهن کې نو غي ته وجود ذهني وي او دا موجود ذهني دی او کله یو شی موجودی په ظرف خارج کې او دا بیا کوم وجود دی اله وجود خارجي دی. او دا خبره مونږ تاسو ذکر کو دا دوه قسمه ذکر وایو چې وجود ظرفونه دي کنه ظرفونه دوه قسمه دي ظرف د ذهن او ظرف د خارج تفصیل تطیرو او دویم تحقق په معنا د صدق سره راځي. دویم تحقق په معنا د چا سره راځي او دلته دا ان لم يتحقق دا په معنا د صدق سره هغه په معنا د وجود سره نه دی ګوره په معنا د چا سره نه دی اوس تعبیر وکا او دا صدق دا د تحقق ګوره معنا مجازي د معنا حقيقي نه ده نو دلیل تحقیقی په دوه شکونو جوړو. اول تو ګورئ ک تحقق بمعنى الوجود واخلو نو بیا بدلیل داسې جوړو ترجمه تو ګورئ ان لم يتحقق نفي الاشياء كموجود نوی نفی دا اشیاء پا خارج کے فقط ثبتانو اشیاء لر وجود و ثبوت راغے پا خارج کے ترجمه تنفام دے ان لم يتحقق كموجود نوی نفی الاشیاء نفی دا اشیاء پا خارج کے یعنی کہ خارج کے دا اشیاء نفی نوی نو فقط ثبتا نو اشیاء پا خارج کے سشے شول یعنی چی نفی نشتا نو ثابت شول نفی نشتا دے نو سشے شو او دا ولی چې نفی نشته دی موجود شو وی وجه دا د طالب دا خبره مونږ تاسو وایو اشیاء لره وجود او ثبوت په خارج کې راغی کراغ کنو نفی څه ان لم يتحقق کنفی موجوده نه نو ثبوت راغی او کنفی موجوده نه او ثبوت ولې راغی دغه تاسو دا ویلی دي یو شی په خارج کې نفی نه یعنی کنفی نه وی او ثبوت هم نه وی نو نفی او ثبوت خو دواړه نقیضین دي. نفی او ثبوت څه شی دي نو چې خارج کې نه نفی راغله او نه ثبوت راغی نو خو طالب ارتفاع د نقیضین راغله او ارتفاع د نقیضین څه شی دی باطل ده د نقیضین قانون دا دی چې په نقیضین کې به یو وي په نقیضین کې بس شي نو کنه پیوا نو ثبوت بنوي او که ثبوت و نو تعبیر وکا ان لم يتحقق كموجود نشي نفي د اشیاء نو فقط ثبتين کنه فران نغلا نو اشیاء ثابت وي ولدا سې نشي کېدل چې نه دي ثبوت وي او نه دي څه شي وي نفي وي نو نفي خو نشته نو ثبوت راغی. دیم صورت ته وګوره دا یو معنا شو نفي معنا د وجود سره واخستله نو دا څه شو وان تحقق او کنفي د اشیاء موجوده شي په خارج کې ته وای چې لکه خارج کې نفي شته دی خارج کې څه شته نفي شته دی نو فالنفي حقيقة من الحقائق نو دا نفي هم یو موجود دی د موجودات خارجیونه نو یو موجود د موجودیات د خارجو د موجودات خارجیونه په خارج کې راغی او تاسو خو نفي د جميع موجودات کوله نه چې په خارج کې یو موجودم د موجوداتونه موجود نه دی ها نو چې تا نفي د ټول موجودات خارجیو کوله نو کوي چې په خارج کې نفي نشته نو ثبوت بوي بیا هم ستا دعوه باطله ده ځکه دوانه پورته کېدی نشي او کوي چې نفي په خارج کې شته نو چې نفي راغله خو ثبوت خلاړه خو چې نفي راغله نو نفي هم یو موجود دی د موجودات خارجیونه نو یو موجود خارجي په خارج کې موجود څو تر د دینه چې تا نفي د ټول موجودات خارجي وکړي وا خو شوي په عبارت باندې بیا ورته وګورئ الزامی دلیل دا ده انه ان لم يتحقق تحقق په معنا د وجود سره واخسته كموجود نشي نفي د اشیاء کنفي نو فقط ثبت چې نفي نشته خو شی ثابت شو چې نفي نوي خو ثبوت ته ولی دوانه پورته کېدې نشي او بپکې وي وان تحقق او كنفي ثابت وي نو فالنفي حقيقة من الحقائق دا نفي خپل یو حقیقت دی د حقایق د نفي د چانه د حقایق نه ولی لکونه زکه دا نوع د چانه من الحكم نو فقط ثبت شيء من الحقائق او شی د حقایقونه په خارج کې راغی نو چې شی د حقایقونه په خارج کې راغی نو فلم يصح نفيها على الاطلاق نو به نفي على الاطلاق صحیح ده چې تو یو شی د موجوداتونه په خارج کې نشته کنه
په دې باندې خو ان شاء الله تعالی به پوښتنه کوو شي ور باندې به مې نقطه ته ګورئ. یا طالب دلته دا تحقق په معنا د چا سره واخلا الا په معنا د چا سره نو چې په معنا د صدق سره واخلو نو دا خو معنا مجازي وکنه دا څه شی و طالبہ نو بیا په طریقه د دلیل داوی دوی ته مونږ وایو ان لم يتحقق کصادق نوی نه پیدا اشیاء په خارج کې لکه تاسو چې سلب کلی کوي دی خو سلب کلی کو کنه لا شیء من الاشیاء بموجودتين وکنه نو ان لم يتحقق کصادق نشي څه شي نشي طالبہ کچرت صادق نوی نه پیدا اشیاء په خارج کې لکه تاسو چې سلب کلی کوي او په سلب کلی کې قانون داده چې دا محمول سلب د تمام افراد د موضوعنا نو مدعا د دوی خدا وا چې لا شیء من الاشیاء بمتحققنا نو مونږ دوی توایو چې دا سالبه کلیه بیا صادق کوي او یا بنوي صادقه دا کوم سلب کلی چې تاسو کوي نو دا سالبه کلیه بیا صادق کوي او یا به صادقه کنوی صادقه نو نقیز به صادق وي او نقیز د سالبی کلی موجبه جزئیه ده نو داسې بشي چې بعض الاشیاء ثابت و متحققنا دا سلبی کلی چې تاسو کوي دا سالبه کلیه بیا په خارج کې صادق کوي او یا به نو کچیرته سالبه کلیه په خارج کې صادق نه ونه د دې نقیز به وي ځکه دوانه خو پورته کیږي نه کنه دوانه پورته کیږي نه یو به کې خامخای یا به سالبه کلیه وي لا شیء من الاشیاء بموجودتين او یا به نقیز وي او نقیز د سالبه کلیه څه شی دی موجبه جزئیه ده نو داسې بشي چې بعض الاشیاء متحقق و ثابت داسې نشي چې سالبه کلیه او نقیز دواړه صادق نه وي ولیک دوانه شی ارتفاع د نقیزین راځي نو چې بعض اشیاء صادق شو نو تاسو خو نفي علی الاطلاق کولا نو دا لا شیء من الاشیاء اگر چې مقدمه کاذبه ده مسلم خود عند الخصم کنه مسلم څه شی دغه تدوی دلیل الزامی وایي نو نفي موجوده شو په چا کې په خارج کې په دې ځی باندې ان شاء الله تاسو مازغه خلاص شو طالبہ بیا ورته وګورئ وس راځي فلم يصح النفي على الاطلاق ولا يخفى انه انما يتم على العناديه و الک دا خبره د پتا باندې مخفي نوي دا کم دلیل چې تاسو تمام مخ کې ویلې و دا دلیل قائم دی په خلاف د عنادیه دا دلیل خلاف قائم نه پځای د چا باندې او وجد هغه څه شه د عنادیو دا خبره کوله دلیل دغه په خلاف باندې قائم دی او هر چې دا نور دین او دغه د پار رستو دی وی بل لار نشته د غیر د دینه چې ته وسوځي خو تاسو راځي دي ته وګورئ ولا يخفى انه انما يتم دا دلیل تمامی کې علی العنادیه اوس بلې ته ګورئ قالوا دا دلیل پاغیش دا دلیل په خلاف د چا شه اوس لا دیره ځان ته بل دلیل ویل غیر موږ نه پوي ولې قالوا دا لا ادري وای الضروريات منها حسياتنا ضروريات بعض داغه نه حسيات دي ضروريات څه شي دي او موږ چې وکتلې وقد يغلط كثيرا کله پدې کې غلطي ډیره راځي الک حس کې غلطي راځي کنه والحس قد يغلط كثيرا كالاحول يرى الواحد اثنين والصفراوي قد يجد الحلو مرا الک د ضروري وای ضروري بدیهیاتو کې وای کله اختلاف د ضرورتونو یو قسم حسیات دي او دا لا درې وای مونږ چې وکتل حس کوم غلطي راځي یو سړی دی طالب څه شي دی الا احول څه شي دی تاسو ته مخکې ما ویلو کنه دا نظر د څه دی ښا شاته مقدم د دماغونه یو دوه پیپونه راغلي دلته سر راغلي کله چې د سترګو تراور سي دلته سره جدا شوی دي دغه انداز کې یو بل سره شاګانی لګیدلی دي وککله دا یو په بل باندې ووري نو دلته دا مجموع نور خراب شي نو د سړی نه احول جوړ شي کاغوا غشيان تخکاری ګوري بتا ته فکر به بل ځي ته امام نه نو دا مجموع نور خرابي طالبہ ولکه حس ته په حس کې غلطي راځي کله نا کله داسي وشي کل احولي ير الواحد اثنين یو ورته شیخ کاری دویم تا وګوره وصفراوي کله داسي یو سړی باندې صفرا مرز لګیدلې نو په صفراوي چې دی قد يجد الحلو خوک شي ورته تاریخ کاری هغه چې دی دا حس ته خراب دی کنه ومنها بديهياتنا ودغه ضرورياتنا بعضي بديهيات وقد تقع فيها اختلافات او بديهياتو کې د علماء اختلاف راځي ولې تاسو نه دی ویلي بعضي وایي چې عالم حادث ته او بعضي څه شي وایي نو دې کې کله اختلاف راځي په ضرور په بديهياتو کې وتعرض فيها شبهه بدی کې شبهه را پیخي یفتقرو چې انسان محتاج په حل دغه کې انظار دقیقه وتا نو چې هر کله په بديهياتو ضرورياتو کې اختلاف راغی ټکی تو ګورا والنظریات فرع الضروريات نو نظریات خو فرع د چا دي
نو چې نظریات فرع د ضرورياتو دي ففسادها فساد د چا د ضرورياتو، دا فساد د چا دی د نظریاتو دی. فساد د چا نه پوښوي طالبان خړ خپل راغلی کلی نه پیګم چار څه کیسه خوشوي ده خو څه پیخه خوشوي د څه دغه غوندې بیواکه غوندې ها نه کوزدې نه کوزدې سره وسړی تازه ای نو پتا څه چل جوای چا باندې ملاته دومره ورته بد نه ما نو تاسو ټول دغه د پاره خرڅ شوی چې منځونه دي لیکري کې والا کړ په دې ځبان ان شاء الله پوښی تاسو. نو چې هر کله ضرورتو کې اختلاف راځي نو نظریاتو کې خو اختلاف خامخا راځي. نظریات فرع د چا د ضرورتو ده نو په فساد د چا الا د ضرورتو دا فساد د چا ده. ولهذا دم دی وجنه مونږ چې وګورو کسره فی اختلاف العقلاء په دې کې اختلاف د عقلاء ډیر دي څوک یو شی وي څوک بل شی وي. نو قلنا سره دې جواب کیو لکه ته خبره پونه دا غلط ته حس چې راځي په بازو کې نه دا د وجه د اسباب جزئیه نه راځي. حس کې غلطي ولې راځي او سبب جزئی را پیدا شوی مجموع نور خراب دي ځکه حس غلط دی. کدا مجموع نور صحیح وي نو حس غلط دی نه غلط دی کنه دا یو سبب جزئی دی او دغه سبب جزئی چې دی لا ينافي الجزم بالبعض دا منافات نه لري د جزم سره بالبعض چې په بازو دی ټینګار وي په انتفاع د اسباب د غلط سره. الکه الت اسباب غلط دي کنه اسباب څه شي دي نو چې اسباب غلط شي نو کې دا په بازو باندې دي قطعیت او جزم دي او ځلته سبب جزئی را پیدا شه نو دا سبب جزئی د وجه نه اختلاف دا د وجه نه دی چې په بل باندې قطعیت نه په بل باندې قطعیت وي. او بل نقطه ته وګوره والاختلافات فی البدیهی ولکته کله بدیهیاتو کې اختلاف راځي نو بدیهیاتو کې اختلاف لعدم الالف او الخفاء دا د وجه د عدم الفت نه ده د سره د چا الفت نه او یا خفای په تصور کې خفا کړي وي په چا کې خفا کړي او والخفاء فی التصور خفاء فی التصور نو دا لا ينافي البداهه دا منافات د چا سره نه لري. الکه کټ کار خبره ده سلک خلک وی چې دا سلوک خېلې یو سړی د کټ سره الف نه لري بيخي پستر ګولې دل نو کټ نو مې اورېدل دغه کټ شپک پخې دي نو تاسو د سره دا منئ یو چې د کټ درې پخې دي نو منئ ور سره دا ولي الکه دا کار خبره ده دا بدیهی ده چې کټ سلور پخې لري خو دا ور سره الف نشته ممارست ور سره نه لري نو ځکه دا غډي وډي وای او کثرت اختلاف چې راغله نو دا د وجه د فساد د انظار نه راغله نظرونه خراب دي دا منافی نه لري د حقیقت د بعضو نظریاتو سره مړه لنډه ده. والحق انه لا طریق الى المناظره معهم حق دا انت بیا ورته دا خبره کې بیا بو چې زده کې شکیم دلیل ورته وای نو بیا بو چې ز شکیم نو حق دا ده چې لا طریق نشته د طریق الى المناظره معهم خصوصا د ادریو سره لانهم لا يعترفون بمعلوم وغي بيخي او معلوم منینا چې ته پغي او مجهول ثابت کې مجهول خلق معلوم ثابت دی او مجهول چې په معلوم ثابت دی نو هغه صورت کې چې ته ځل معلوم مانی نو چې دوی معلوم نه مني نو مجهول بسنګ ثابت کې نو دی وی نسبت بهم بل طریق تعذيبهم بالنار طریقه دا د څه شي تعذيب د دوی په اور باندې دوی ته په اور عذاب ورکړي شي دا داسې نه د چریکتیا د پور عذاب ورکې داسې زوره نه ده خاپ اور عذاب ورکول د خصوصیت د باری تعالی دی لیا تعریفو چې دوی اعتراف وکي او سوځيږي نو لکه دا معنی اور راواخله ورته وینيسا دا ګوتې ته چې د ورته ونیو نو سوځيږي کنه سوځيږي کوي سوځيږي مو نه دا اور یو حقیقت د حقایق نه ده کنه وېسولې کوي ونه سولې او کچیرته وینه ویل چې نه پکې شکیم نو دي سوځيږي او يعترفو او سوفستای او تفسیر درته کوي اسم دانون د پاره د حکمت مموهه او د علم هغه علم چې مزخرف ولی لان صوفا معناه العلم والحکمت واسطا معناه مزخرف والغلط او د دینه سفسطه چې د هم مشتقه د منطق کتابونو کې در ترازی سفسطه کما مشتقت لك فلسفه چې د فیلسوف نه مشتقه ده نو فلسفه په معنا د محب الحکمت سره راځي او دوی ته چې سوفستا یوي نو دا معنا څه شی ده او ګډ وډ خلک ګډ وډ مزخرف عقیده چې لري او مزخرف نظر چې لري.